چې ول ټیچر دی څه ته وایي. نو واده په ورځ الحمدلله زه خپل سکول ته راغلی وم، ما ډیوټي چې دی نو کړو په واده په ورځ دا غټه خبره وه. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. عمران بونیری یم او دا وخت په ګورنمنټ پرایمري سکول ناوګۍ نمبر 2 کې ناسمه. څنګه چې تاسو ته پته ده نن په ټوله دنیا کې ورلډ ټیچر ډے مناویږي. د دې ورځې د مناولو مقصد چې کوم دی نو هغه استاد ته خراج تحسین پیش کول دي، ځکه چې استاد چې دی نو هغه د دې معاشرې بنیادي اکایي ده او استاد چې دی نو هغه په دې معاشره کې قومونو په جوړولو کې او په ورانولو کې وي چې د استاد ډېر زیات لوی کردار دی. تاسو ته پته ده چې دا ویل کېږي چې استاد چې دی نو هغه بادشاه نه وي خو هغه بادشاهان جوړوي. کو تاسو غټ غټ انجینیران نه، کو ډاکټران نه، کو ساینسدانان نه، کو د سیاستدانان نه، څومره چې خلک دی نو هغه د دې استاد د لاسونه وځي او هغې خپل مقام په معاشره کې حاصلوي. نو د دې بنیادي اکایي چې ده نو هغه استاد دی او نن په ټوله دنیا کې ورلډ ټیچر ډے مناویږي. استاد ته خراج تحسین پیش کولی کېږي. په دغه سلسله کې موږ نن د ګورنمنټ پرایمري سکول ناوګۍ نمبر 2 دوره کړله چې په دې کې موږ سره یو داسې استاد دی چې هغه په دواړه خپو باندې معذوره دی. د هغه ویډیو به هم تاسو وګورئ، وخو کتلی هم. د سره خبرې کوو، حسن زاده د ده نوم دی، او د سره خبرې کوو چې دی تعلیم څنګه حاصل کو او د مقام ته څنګه راورسېده او معاشره ورته په کوم نظر ګوري او دی ته په ټیچینګ کې څه تکلیف شته دی او که نه. حسن زاده السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی ستا ډېره مننه چې تاسو دلته کې راغلی او په دې ټول استادانو کې مو زه منتخب کړم. تاسو ډیره زیاته مننه. حسن زاده دا راته ووایه چې ته پیدا کله شوې، په کوم ځای کې شوې او سبق دې څومره ویلی او د کوم ځای نه دې ویلی؟ حاجي ما خو په 1990 کې چې دی نو زما تاریخ پیدایش دی. بیا زمونږ چې کوم دی نو لوکل سکول دی ناوګۍ پرایمري ناوګۍ نمبر 3 کې ما بیا چې دی نو خپل تعلیمي سرګرمۍ چې دی نو شروع کړې. تقریبا 15 کال شوم چې بس بیا سکول ته راړم او هغې پورې مې ووی بیا چې دی نو میډل مې په دغه سکول کې ووی. بیا چې دی نو دا ګورنمنټ های سیکنډري سکول ته مې چې دی نو بیا 9م 10م او 11م 12م مې لکه اف ایم بیا هلته وکړه. نو بیا ما ته تعلیم چې دی نو ما ته جاري کېدل چې دی نو ډېر ګرانه شو او بیا بیا او چې دی نو ایم ایم بیا پرایویټ وکړو، ځکه چې ما ته چې دی نو په دې ګاډو کې راتلل او ډېر مشکلات راته نو د دې د وجې ما بیا خپل تعلیم چې دی نو هغه پرایویټ جاري وساتو. او خلکو به راته هم ډېر زیات وي چې دا ته څه کوې او ته په تعلیم باندې څه کوې، ځان کړی چې وچ پوچه باندې داسې هغسې. خیر بیا ما خپل چې دی نو خپل جدوجہد جاري وساتو او الحمدلله چې دی نو ما بیا ایم اے پر خپل کوالیفیکیشن چې دی نو هغه وکړو. حسن زاده دا راته ووایه ته پیدایشي معذوره وې که نه وروستو د باندې څه مرض اټیک وکړو ته معذوره شوې؟ نه جی عمران بھائی زه خو مخکې نه چې دی نو الحمدلله بالکل ټیک ټاک وم. تقریبا 2 کالو پورې بالکل سټ وم. 2 کالو بعد ما باندې تبه راله او په تبه کې چې دی نو بیا ما باندې اټیک وشو چې هغې سره بیا داسې شوم. حسن زاده سکول ته چې به تتلې نو تکلیف به درته و څنګه به تلې سکول ته؟ سکول ستاسو د کور نه پرایمري او میډل خو چونکې نږدې دی خو ښایي او های سیکنډري سکول چې دی نه 1 کیلومیټر لرې نو څه تکلیف به و؟ او چې بس ډېر زیات تکلیف به راته. تقریبا زه خو په هغه وخت کې چې دی نو ما به چې دی داسې په دې سلوري باندې به زه ګرځېدم هغه وخت کې که نه ما ته لکه دوره دغه نه و. بیا چې دی نو سکول هم زموږ نه چې دی نو ګورنمنټ های سیکنډري سکول چې دی نه زموږ نه 1 کیلومیټر فاصله کې دی. نو ما ته به ډېر زیات مشکلات خو بیا ما خلکو به هم راته ډېر زیات وي چې مړه څه کوې ځانه کور کښېنه او دا ته ځانه صفه زور کار کتللی. ما به نه انشاءالله چې هر څه چې کېږي زه به د خپل تعلیم جاري ساتم او ډېر مشکلات ته خو بیا ما هغې سره جستنه سمجھوته وکړه. الحمدلله جو تعلیم مې حاصل کړو خپله. د اف اے پورې تعلیم ستاسو چې و نو هغه تاسو ریګولر وکړو، بی اے او ایم اے دې پرایویټ ولې وکړو؟ جی مې بیا مې پرایویټ جی په دې وجه وکړو چې ما ته ډېر زیات مشکلات ځکه چې ګاډو کې هم تله ګران و. زموږ دلته کې خو شا نږدې چې دی نو داسې لکه اداره هم نه وه چې زه هغې ته په اسانه باندې تللی شم. بیا سواړی ډګر ته تلو نو هغې ته زما ته ډېر زیات مشکلات و، ګاډو ته مشکلات و. بیا ما سره څه سهار هم نه وه چې زه د هغې په وجه باندې لکه زه تللی شم. نو په دې وجه مې بیا نور تعلیم پرایویټ جاري وساتو
او په دې وجه بس. ها اوس اندازه چې څنګه دی ایم ای پوره کړله نو تا ته جاب میلاو شو که نه په دې منځ کې څه ګیپ تا ته میلاو شو په هغې کې تا څه بل څه کاروبار کړی و؟ نه چې ما چې ایم ای وکړه نو ما ته ډایرکټ بیا چې دی نو نوکري نه ومیلاو شي کم از کم 2-3 کاله پای کې تېر شو نو ما بیا چې دی نو ځان له کریانې دوکان وکړو. ما ویل چې زه په خپل لکه مور او پلار باندې یا داسې وروڼو باندې چې دی داسې یا معاشره باندې بوج پرېوتل نه مې غوښته راسې. ما ځان له کریانې دوکان وکړو پای کې مې ځان خپل محنت مزدوري کوله او خپل کوشش مې کوه مختلفو نوکرو ته مې چې دی نو اپلای کوله او نو بس اخر کې خدای پاک چې دی نو په ما باندې رحم وکړو. بیا ټیچنګ ما پی ایس ټي هم کړو سی ټي هم کړو او خپل کوشش مې جاري ساتو. جاب درته بیا کله میلاو شو؟ بیا الحمدلله جاب ما ته چې دی نو 4/4/2016 کې بیا زما اډر ووتو او د هغې د وجې نه الحمدلله زما اوس تقریبا 4.5 کاله وشو او خپل جاب له بس زما راځم ریګولر او الحمدلله لکه یو چوټي مې لا تر اوسه پورې پر خپل چې کله مې اډر ووتې هغې نه پورې یو چوټي الحمدلله ما تر اوسه نه ده کړې. ولې چې زما په خپل هم تعلیم خوښه یم چې نورو ماشومانو ته هم تعلیم ورسي او هغې ته د ښه پیدا حاصل کړي نو انشاءالله ټولو ته پکې خیر ورسي. په 4/4/2016 باندې ستاسو اډر شوی دی ګورنمنټ په هر کال 25 چوټیان هم تاسو له درکړي تا هغه هم نه دي کړی او د هغې نه علاوه د یو کیجولي لیو دې هم نه دی کړی؟ او جی او بالکل نه مې دی کړی الحمدلله. دا زما اړم نه غواړي زه یم چې زه چوټي وکړم چې انسان ټکي برابري زه یم چې خپلې نوکرۍ سره ښه مینه محبت ساتي او ماشومانو ته هم دې نه خیر رسي. ولې چې لکه استاد ریګولر راځي نو ماشومان هم راځي او چې استاد کوتاهي کوي نو بیا چېرته داسې کېږي لکه یو داسې سپیشل ورځ چې ته راغلې ده چې تا غوښته چې په دې باندې زه چوټي وکړم او په هغې دې هم چوټي نه ده کړې؟ عمران بھائی دا خو ډېر ښکلې تپوس وکړو. ما جي زما چې کوم د واده ورځ وه نو هغه هم واده په ورځ هم زه دلته کې راغلی وم لکه ما خپل سکول کې خپله ډیوټي ورکوله نو دا لکه ټول غټه ورځ د خوشحالۍ ورځ انسان په زندګۍ کې چې یاره د واده نه که نه نو واده په ورځ هم الحمدلله زه خپل سکول ته راغلی وم ما ډیوټي چې دی نو کړو په واده په ورځ هم دا غټه خبره وه. اوس همدادا په ټیچینګ کې درته مشکلات څه وي څه تکلیف څه بخصوص په ټیچینګ کې؟ نو بس الحمدلله ټیچینګ کې خو وړومبي سر کې چې کوم زموږ اډر وشو نو په وړومبي وخت کې خو سړي ته ډېره زیاته ګراني او لکه ډېر مشکلات په ما ته راته لکه ماشومان به و که نه زه به په بله ته ما به لاس ته چپلی اچول په بله طریقه باندې به زه راتلم نو لکه مختلف قسم لکه واړه به قاتل به لکه مختلف قسم به راتلم هغې ته که نه خو هغې سره ما الحمدلله پیس وکړو بیا چې دی نو په کلاره باندې نو اوس الحمدلله مشکلات خو دي خو لکه هغه مشکلات اوس نشته الحمدلله بالکل لکه سیټ یم. اوس همدادا ته په موټر سایکل سکول ته راشې بیا دلته کې په ډانګورو باندې ګرځې معاشره ته په کوم نظر ګوري؟ نو بس معاشره خو الحمدلله دې نه مخکې چې دی نو ډېر زیات په دا به یې کاته که نه که چې دې څه کې او ده ته څه ضرورت دی دا چې لکه قسما قسم خبرې به یې کولې هر څه به یې خو ما الحمدلله هېڅ چا چې دی څه پروا نه وه کړې. ما وایم زه به خپل جودې چې دی نو جاري ساتم او معاشره کو هر څنګه ګوري هر څنګه دا کوي خو زه په خپل چې دی نو خپل کوشش په جاري ساتم الحمدلله. اوس داسې خاص قسم داسې تکلیف نشته. موټر سایکل ما ځان له چې دی نو خپل موټر سایکل مې ځان له جوړ کړو نو دی چې بل د محتاجۍ نه د دغه نه چې دی نو خلاص شوم. اوس الحمدلله خپل سکول ته چې دی نو په ټیم باندې راځم. اوس همدادا آخري تپوس تاسو نه کوو نورو نوجوانانو له او خاص کر سپیشل پرسنس چې کوم دي ډیسیبل چې کوم کسان دي هغوی له څه پیغام ورکوئ؟ زما د غړخوږي ته دا پیغام دی چې بالکل چې دی نو خپل تعلیم ښه جاري ساتئ الحمدلله چې دی نو هیڅ قسم تاسو په چا باندې بوج کېږئ نه. ولې دا وخت داسې دی چې څوک قسما قسم ښه تکړه به ښه برابر به خو لکه هغه به سوال کوي قسما قسم طریقې به اپناوي. نو موږ تاسو له پکار ده چې خپل تعلیم جاري وساتو. نو دوره ده چې د خپل مور او پلارونو خویندې مور او پلار به هم نه خفه او د خلکو په نظر کې به هم سپک نه یو. تعلیم چې وکړو الحمدلله حکومت را له ښکلې نوکري کوټه مخصوص کړې ده او سپیشل پرسن دپاره ښکلې چې دی نو کوټه ښه مختص ده. خپل تعلیم ښه جاري وساتئ په بل چا باندې بوج کېږئ او خپل عزت چې دی نه په خپله باندې جوړ کړئ.
ملګرو د وسنزاده کم چې سپیشل پرسن کې دی او په هغې کوټه باندې دلته کې استاد شوی دی د هغې خبرې تاسو واورېدې چې څلور نیم کاله وشو وسنزاده وی چې ما یوه چوټي هم نه ده کړې د خپل سکول نه نیم پاتې شوی حالانکه هر کال حکومت 25 چوټیانې چې دي نه هغه استاذ ته او هر سرکاري محکمې اهلکارانو ته الاوټ کړي دي خو دا غم نه ده کړې. بله خاص خبره دا ده چې دی وی چې زه د خپل د واده په ورځ باندې کومه چې خصوصي ورځ وي د هر انسان په ژوند کې چې هغه راځي نه هغه یو ډېره اهمه ورځ وي د وسنزاده وي چې زه د خپل واده په ورځ باندې هم نیمه پاتې شوې د سکول نه ځکه چې زما د تعلیم سره شوق دی او په خپله مې شوق و ام پورې مې تعلیم وکړو د هغې نه پس اوس زه غواړم چې د کوم هر بچی چې دی نه هغه د سبق وي او هغه د معاشرې یو ښه وګړی جوړ شي. ملګرو څنګه چې تاسو ته مونږ ووایو چې نن ورلډ ټیچر ډے ده او ورلډ ټیچر ډے هر کال هم دې دپاره مناویږي چې د معاشره کې د استاذ یو بنیادي رول دی او په دې ورځ باندې موږ ټول چې دی نه هغه استاذ ته ټریبیوټ پیش کړو خراج تحسین ورته پیش کړو. نو زموږ نننی 5 اکتوبر 2020 چې کومه ورلډ ټیچر ډے ده نه هغه د وسنزاده په نوم ده او موږ د زړه نه وسنزاده ته سلام ټیچر ډے. السلام علیکم.